پروردگار جامعین اکلی ولسنیا رحمتون و برکت بیماران صحتی و بکر سوالی کی مسافران محفوظ و ستلی کی مولا ظهور بندی تعجیل و کی دغه ټولو دعاونه قبلوالی دپاره امام ظهور دپاره زواران سفر روان دی هغوی دپاره خپلو حاجتونو برآورده شونې دپاره بلند اوسه صلوات واستوي. و مسئلات و خدمات کی عرض کوم قیام متصل و رکوع حواله سره ده صدا مخکې هم ذکر کړي وه خو صرف سوال شکل کې ذکر کوم خویندو میندو ته سوال دی چې هغوی دغې مسلې ته غور وکړي سوچونه وکړي. 5 ارکان دي موږ سره لمانځه کې هغه کې یو قیام متصل به رکوع دی. ما سوال داده چې دا قیام متصل به رکوع څه رکوع نه راست شي هغه صورت کې دی که رکوع نه مخکې دی دغه رکوع نه مخکې دی دا یوه دویمه خبره ده چې قیام متصل به رکوع د کوم ځای کې متفیده کوي چونکې ما ذکر کړي دی ځکه ما پوښتنه وکړله انسان غلط شي په ځای د رکوع نه دی کړی ډایرکټ شي ته لوړلو سجدې ته لوړلو اوس خو د لیارې لیارې کې رکوع کې شامل شو دا رکوع صحیح دی صحیح دی که نه دی صحیح ویلې چونکې قیام متصل به رکوع نه وشولو دا به چی کوي لږ وایي چې مکه جرات کې پیدا وشي کنه دا به چی کوي چی ده بخیجی و داریگی و قیام بکی چی بکی بیا باغن بعدو چی تا چی رکوع تا چی دخت ویلشی قیام متصل با رکوع دا شای دیر مهم ده زنه کسون بیا غلط شو سجده تا کشی راست کیگی مگر ډایرکټ وایي چې څه به اوس دوره دوباره ورته ودرېږو دا بیا صحیح نه دی پکار د چی وکړي دا قیام وکی هغه نه بعد بیا رکوع ته کوشي صلوات واسه محمد و آل محمد باندې مختلف عرایض تاسې علماو نه واورېدله دعا دا کوو چې خدای اول مو ته زده کولی توفیق نصیب کړي او بیا دا څه خدای مو یې په ویره مات کړي موبایل ورزشونه پښتانه وکړه خو هغه نمای نه خلم بیا هغه نه یې خفګان رسي په پیشکي دمکیا راکړي دی ځکه ما نه ما د وخت سمه توخانه د پرېږدو ما ورته ویله چې پلنکۍ ورځې چوک وایي چې پلنکای چې ډېرې ښې خبرې وکړې ما له موضوع چې وایي د دې نه مو نه وي خبره اوسوس دی که دا شی کوئ بیا فایده نه کوي پکار دا دی چې هغه غوږونه څه واوري زده کړي او ځنه وخت کې یوه داسې نکته وي چې هغه زندګۍ کې واخلي خپله حصه یې وګرځوي کنې دغو مجالسو بیا څه فایده نشته دی زده کول ډېر ضروري دي. یو شی چې هغه مهم دی د کربلا درسونو نه دی و د امیر المؤمنین درسونو کې هم راغلی دی دا شی و اهل بیت علیهم السلام هم زیات زور په ویر کړی دی چې هغه یو مؤمن دپاره یو مسلمان دپاره مهم دی هغه چې دی هغه ډېر ضروري دی چې هغه ته راته زه اشاره کوم علماو ډېر ګهره بحث ورباندې کړی دی خو زه کوشش داسې کوم چې دا ساده الفاظو کې تاسو ته بیان شي چې مکه یو وړوکی بچی وي هغه یو دماغو ته ورسېږي یو ډکی ما تاسې ډېر زیات استعمالوو ثقافت انګلیش کې ورته یایي کلچر دا ثقافت کې عربی کې د الثقافه عرب اردو کې ثقافت فارسی کې ورته یایي فرهنګ څه خبر ده کلچر ځنه وخت داسې دا ویلې کې دویمو کلچر دی دویمو ثقافت دی دا کلچر یایي چې ته ثقافت یایي چې ته مختلف ډیفینیشن تعریفونه یې لیکېږي خو هېڅکله یوه تعریف باندې څوک متفق نه دي تعریف ډېر مشکل دی 200 900 500
تعریفونه یو ډیفینیشن د کلچر شوی دی خو زه خلاصه دا بیان کوم یوې هلکې رسم چې آداب تهذیبی ښیي چې ښیي اٹھنا بیٹھنا سہنا دا شی نه مثلا مثال در کوم ایمو داسې پښتنو یو کلچر دی مثلا جامو غستول انګریزانو ته لوړ شي هغه پینټ شرټ صحیح یو مړی خوراک دی مو الحمدلله یو ښکلی کلچر دی مړی نه مخکې او لاسونه مینځو وروسته مینځو دسترخوان ځمکې نه غوړو پلاتې ورته وي که بیا انګریزانو ته لوړ شي هغه یې په ویلوړې خوري ټیبل به وي خپله به اوسې چیر وبېشي یو ځای کې به ورته وادرېږي و کیدای شي دا شیطاني باد لګېږي داسې دنیا شی نه دي دا اوسې ګڼه ته هلته یو کلچر خو ایمو و هغوی منځ کې یو فرق دغسې دغه سوچ وکړئ د هغوی کلچر کې بنیادي اصول نشته څه په کار د دغو اصولو باندې چې وي کلچر ویلوړ وي د ما ولا دا تقریر نورو نه منفرد دی ځکه یې خاموشه کړل خو زه بیا سار ته رسوم که خو بیا ولې شوه انشاءالله ما یو کلي کې یو تقریر شروع کړی امکان فکري والا و هغه سړی و نو هغوی څه وکړ نر زمانو ځون یې پټوونه واچول هسې از د کېدو یې نه ما ورته ویله چې تاسو یا پټوونه روشئ خو زه یې سار ته رسوم سرکوش شولم وایي ورته ویله چې څنګه وي خبرې یې څه ډېرې ښې خو فزیکس پر شوه دماغ کار نه کوله نو زه یې سار ته رسوم دنده خو تاسو یې به سوچ کوئ د انګریزانو والا یو غیر مسلمان چې کوم دي هغوی کلچر څه بنیادي نشته اصولي نشته دي ویلې نشته دې طرف ته اشاره نه کوم فلسفې کې دي خپل بیسونه دي هغوی ځکه نشته څه شو ته کوه هغوی سره ثابت اصول نشته دي چې دنه اصول وي چې هغه همیشه دپاره هغه یې څه نه معاشره قسم هغه مطابق مزال کوه خبره مو سوچ دی څه غیر د معاشره دی او بل دویمه خبره ده چې تو څه مرضي دی مغه کوه کیدای شي ډېر خلک کوي چې په انګریزانو سره دا خبره وتړله هابس نومیږي د هغوی فلسفانو نه دی جان لاک هغوی فلسفانو نه دی هغوی داسې وایي څه چې تو مرضي وي خبره مو سوچ دی څه یې تو مرضي وي مغه ته کوه تو یو شی خوښ شول تو چوک نشي مانه کوی خو هغه شی داسې طریقې سره عمل په کوه څه بل ته ونه نقصان نه وي بس څه پر ونه کوي مثال تاسې به لیدلی وي سوشل میډیا کې هستو دي دا جینز والا کوم پتلون دی انګریزان ټوټاکیو کې لیدلی درې ځایه شوکېدلی وي دا رښتا وایي موږ داسې وطنو کې چې اوس یې هغه لغونته شوکېدلی وي لمنه شرمه دروازه شکونی نه انګریزانو کې دا شی دی کلچر دی کلچر بلکې که نه وي شوکېدلی خپله یې شوکوي ویلې بس دا یو کلچر دی اوس خواندې ویر کړلو د شي بس دا ټوله اوس هغه شو او څه مسلمانو ته نه اپنو کړلو دا شی بس داسې شیونه ډېر دي هلته سبیل براوزي یو مثلا رښتا وایو تاسو ته څوک دروازه وټکوي اول اینې ته ودرېږي که نه ودرېږي ودرېږي که نه ویښته به کسې څېره ګګر سګر نه بیا شرم دی که نه رسول الله مبارک شته څه کله هغه ته چا دروازه وټکول هغه وخت کې خو اینا نه وه پیغمبر به اوبو کې خپل مخ لیدلو څه خو مخ به لیدو دا به روایاتو کې د انسان په کار دی پاکیزه وي تر و تمیز وي ویښتو خیال ساتي خو اوس ستا سترګې ړوه مو دوره احتیاط کوو څه وره راوځو نه سوال ما ویښته سیخ نه وي که نه څه دی که نه دی سوچ نه یم خبرو ته خو اوس وکسه انګریزانو کې څه دی یو کلچر دی چرګو والا ویښته لیدلی مو دي ګاډ واډې کړې وي څه چلی دا یو هغه دی کلچر دی یو میټود دی مثلا څه ورته یایي دا هغه یو کلچر ګڼلی شي هلته ځکه یې هغوی د کلچر بنیاد نشته اصول یې نشته دي چې هغه باندې روان شي اما سوچ کوه ایما داسې چې کوم کلچر دی یا آداب و رسوم دي ایمو داسې والا ورسره فرق لري صلی الله علیه محمد آل محمد باندې ماشي صحیح ولا قول صلوات واسه محمد و آل محمد
ایمو والا اسلامی سکوم ایمو مسلمان یو ایمو والا کلچر وصول شتا دی چه شتا؟ وصول شتا یو دویم اقدار چه؟ اقدار ما بالتا ویلا چه نشتا ستڑکی گو بخو کوشش کوم صدا الفاظ تر والا دوا شینا ډیر مهم دی ایمو کلچر کې یو دی باور یو دی اقدار چه؟ یو باور یو اقدار باور ټکی مو ته پښتو کې اسیمال اولن کې دا باور ټکی څه کوم دی د فارسی والا دی باور کن پر ایرانیانو سره سلوټ شي زوارون وایي مونی باور وکا باور کني د خبر نه باور وکا باور ټکی انګلیش کې دی ترجمه دی بیلیف دغه د تاسو زیات استعمال وکړه ځوانانو ته بیلیف مونی بیلیف وکا ها بیلیف دی کنه څه مطلب دی باور یو دی ترجمه یقین سره کوي البته دی طرف د نسو بیا دوره مشکل جوړیږي صدا الفاظ کې باور توی وشینی باور پیدا شول توی شینی شی پیدا شو باور پیدا شو دا باور کیدای شي لاجیک لري کیدای شي نه لري کیدای شي دلیل لري کیدای شي مثلا هندوستان ته لوټ شه یا وای بتونو نه باور شته که نشته قرآن یه دوره باوری بشتا چه دا بطون مو تا مرده آره کوي روزه آره کوي ایمو زندگی آرسی دوی لس که ده دا گوی یه حتی پیغمبر زمانه که رسول الله ببار بارو تلسه دا ایچی نشی کوای خو پیغمبر سی نمانه دا خبر حتی یو کس بباری کشتا چه تا سنگی مسلمان شوالی ویلی زمانو دلوسه ویلی زمانو لسه سنگی ویلی زبس مخام راغ للم بوتا با مسجده کوالا نسوا مالی دو بوت منشته دی دا زمانو برخسته و دیره تا بگرزوالی نو سیره او بطلم او با منزل و سپا بم که آتر خوشبی ما پا والا گوالا مافی با ماونو وقتلا سی ما زمان دی پوی ندی گمراه شوی دی پا غلاتی دی ها دا بلا ورزی بیاو که دری سالور واری دوی دا بود دیره تا گرزی ایسا خیری مزاو تا تانگ شو سنا که خدای وی دا یواری خود تا خپل زورو تا خیره وکنه اصلی خدای وی چی تا ولک تا زورو تا خیره وکن دری واری و ورزوالی و مومنزالی خوشبوی مدنی ولگوالی یواری خدای ما زمان ویا کن خو نی خدای کن ایسا اغنا بعد ما دیمو خورو کن چی تا روانی تا پس دا یو باور ده بود برسی یو باور ده یو مثلا ده تاوی مزبطو سی اندوانو سی خوندوی انده موتو سی خپل وطن تا روش ویلی دا باواری موتو سی شتا که نشتا ده چه زڑا و نووی چه بدر پیخش څنګه ونی خاموش ده کنه ته دسه خدای زنده توسته اوسته برګای در کوم توسه نه وای یا یو خدا خو کده دګل تا ډارېږي کنه وی کور ولاده ته ایسو وی نه وای څه در پیخیږي دا ډېر به مليون دا غږ نشای ده کنه ده خو باور ده پیدا شوی ده کنه دسه ډیر شي دی یو ونی سی بس لتا د وتړاله سبل دا منل شروع شول مو دا خبره ده توسه اجماعي لوګي کړي وا څاغه شلوزون کې ادرو کولو بچای موشتو کنه موشتلو کنه 42 داس کڅوره سموي خونی نه بغدنو که څنګه صاحب دوا وړل لسونه موت شوی وو اغه نه ډریګو خو کا زړه ونه بیا په ډریګو یو بل ورزه جوړون بل واقعیا مولید الله جوړې باندې درې مړ شو کنه شو مړ دا یو باوري مو پیدا شوه ده بس دا ونه مو وایي ویلې دا وایي خو اوس میواداره ونې نه که ډارېږي یوه خبره میوه د ور کوي اوس یوه اوس ونه وچه شوي دی چې ده پکای ځنه واقع داسې دی یو مثلا سوچ کوه د امام خمیني مثال ښکلی ورکړی دی یو انسان څه مړ شي هغه خورېدی شي چې نه شي خورېدی که که درته وایي چې دلته جنازه ایښې دی متمخانې کې لږ ته اوسه پاتې شه ماښام دروازه سې اوسه پته کېږي خو ایشیا نه کوي که نه خو یو باور د جوړ شوی دی یو ډېر کسان شپې تیارې کې نه وځي څه تور عادي دی اوسه پورې تور عادي نه څه دی قرآن کې یې نه حدیث کې شی راغلی دی خو ټول یې مني ډېر کسان دغه د پورې ایمو انیو ته الوا کې خلله یا یې د تاسې دی بل څوک نه یې د تاسې نه زه دا خبرې واورم خو یو باور مو پیدا شوی دی که تور عادي چی ته دی مو سره یو انسان دی څه کوئ یو جنیان دی یو ملایکې دي یو حیوانات دي څلورم مخلوق پنځم ورته وښیه څوک شته جنیان شته دي جنیان ته نه تنګوي ته سوره فلک علیه سوره نصر چې خونه یې ړانګه دی چې خو چټي ته تنګوي ویلې اخر خو هسې یو هغه جوړ ځته جوړ کړی دی چې دا راغلل
یو پری ټکی مو استعمالو که استعمالو دا یو باور جوړ شوی دی. پاسوش کوئ کلچر د پاره باور ضروری دی خو هر باور نه. ډیرو شیانو به تو یقین جوړ شي خو بنیاد به غلط وي. کته یو بت پرست ورشي هغه یقین سه چې بت ته سجده کوم مو ته اندیزه من را کړي دي څار شي راوخوروي اور کې د عیسی نه دی تو جوړ کړی دی خور نه ته جوړ کړی دی تیږو نه ته جوړ کړی نه نه دی په باره کې بس نه یای. یو هندوستان کې وکسا پی ایچ ډي سکالر به وي ډبل پی ایچ ډي به کړی وي لندنونه به راغلی وي خو چې هندوستان ته راشي هغه په مخ کې هغه نه شلی چې دا ما مور دی اوس یې هغه مور سره څه تعلق دی پس یو شی جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی خفه نه شوي ډېر د څه شي نه وي مو دماغو جوړ شوي وي ایده لرې کول پکار دی. هر باور نه ایتای کلچر پکار دی باور ماغه وي چې هغه قرآن نه هغه اهل بیتو نه هغه الله نه خسته شوی وي. خبر مو سوچته پس دا باور ډیر ضروری دی کلچر دپاره. هلته یورپ کې دا شی نشته دی کیدای شي هغه خپله طرفه یو شی پیدا شو هغه نه باور شو. نه اسلام دا شی نه یی. اسلام یہی سے پکار دے سوچ کا باور د پارا استدلال و دلیل ضرورت ہے. کہ مو خبر مو سوچ کہ تو سے نوی سوشل میڈیا کیسے نوری ووری بیا صلوات و سے محمد علی محمد باندې زمانی مولانا مخنوی کدا مخیر یا حجت ابن الحسن العسکری روح و ارواح العالمی لتراب مقدمه الفدا. صلوات سے محمد علی محمد باندې سوچ مو سره وي باور د پاره دلیل ضرورت چی ضرورت ہے. هر خبرې نه باور څه پیدا کوي دلیل سره پیدا وکړه. اځکه قرآن یی سو ادعو سوچ کا ادعو الى سبیل ربک بالحکمه او نبی دما او دما حبیبه رسول الله خدای یی څه خلکو ته د اسلام دعوت ورکړه خو دلیل سره. چی سره؟ حکمت سره دلیل سره. خدای و توخه په زور ما په معنا دلیل سره ته څه خدای شته قیاماتو نه ومنه دلیل سره ځانو نه ومنه دلیل سره امامانو نه ومنه دلیل سره قضا و قدرو نه ومنه دلیل سره کائنات هدف ور باندې ومنه دلیل سره. یوه خبره دلیل نه بغیر ما کوه چې مصطفی ته دا حکم دی د مصطفی پیروکار بیا بې دلیله ویلې زندگی کوي. ځکه مولا صدر آیایی نحن ابناء الدلیل مو دا دلیل فرزندان یو چی تا دلیل مالتا مو. ازکا امیر المومنین جملی دا خسو شوکوی ازکا امیر المومنین یایی دخت استرگ ماغڑا واسه چوک دی یایی دخت استرگ اغڑا سے چه دی یایی دا دیر درند را دے. یہ مت دیکھ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھ کہہ کیا رہا ہے. مائے صدا اما مائے پسار دے ابوئی دے ډیګری دی ورسره دغه سترګړ څه د خبرې لوجیک لري نه لري دلیل لري که نه لري. هرې خبرې ته ووه مه کوه هرې خبرې ته نارامه نه کوه. اوس مثلا د دوه کسان دي دا مخکې دا مثال مخکې ما ورکړی و. یو کس درته وایي چې 2 جمع 2 4 بل درته وایي چې 2 جمع 2 5 هر دوه ته نارې لګوي ته خو یو په غلط دی که نه ویلې چې بې دلیله خبرې وکړله. پس ادعو الى سبیل ربک خدای لارې ته خالق راوغواړه خو چی سره دلیل سره راوغواړه بې دلیله نه. دی وایي چې نه پیغمبر کریم ته دا حکم شوی دی. اهل بیت علیهم السلام هم حتی دغه د پورې چې امامان یې څو خلکو چې موږ کومه خبره وکړو مونږ یې پوښتنه کوئ مونږ یې دلیل غواړو موږ در کوو مونږ د دې څه خامخا بېمانې نمونه دلیل غواړي زه دلیل در کوم. امام بکر علیه السلام یې علی علیه السلام یې امام صادق علیه السلام یې کله چې تاسو چې خوله باندې څه خبره بنه کې چونکې مو کړي د پوه شه چې د اسلام سره دین سره باور سره یقین سره تعلق نشته دی. کلچر باور نه جوړیږي خو باور دلیل بنیاد باندې باور دلیل بنیاد باندې. دویم شی
زه دا متشیح پرېښللو بیا چې دا که خدای مکار وکړه دې باندې زه خبرې کوم اسباب یې چې دي وجوهات یې چې دي مقدمات یې چې د خپله ځان ته یو بحث دی. دویم شی دی اقدار. چې اقدار مفرد دی قدر، انګلیش کې ورته یی ویلیو، یو وی ویلیو چې بیا ډېر شي ویلیوز. اقدار دویم شی چې هغه باندې کلچر استوار دی هغه اقدار دی. مثلا عزت دا یو قدر دی، یو ویلیو دی. غیرت دا یو ویلیو دی. حریت دا یو ویلیو دی. خود عبادت ویلیو دی. معرفت حکمت دا ویلیو دی. تواضع یو ویلیو دی. ذلت نه قبلوله دا ویلیو دی. اشار قربانی شهادت دا ویلیو دی. دې ته اقدار نه ویل شي. کلچر دغو شیو نه جوړېږي. سخاوت دا ویلیو دی. عفت حجاب، عفت زبان، عفت العین د سترګو عفت، د غېږو عفت، د کردار عفت دا ویلیو دی. د څه دی؟ ویل دغه نه یو کلچر جوړېږي. اما اوسوس ته وکړه لاړ شه مغرب ته، هلته دا شی نشته. هلته ویلیو ایتو مرزه مطابق دی. ښه خبر درته شو هیڅ شی دی. اوس مثلا خود پاکستان یو چینل کې ډیبیټ کېدلو لفظ عزت باندې چی باندې ډیبیټ دا باندې و. دا سوچ ښه سوچ کوئ دا چې کوم چینل دي دا داسې مفت کې نه دي، دا باقاعده بهر نه کار پکېږي. زما کوي ځوانانو دماغ چینج کی بدلې کی. ما بیګا بل ځکه چې عرض وکړلو چې تو ته ډایرکټ نه رسي چې حسین ماما نه خبر ده شوی او دا خبره چې حسین دې شروع کړي بنیاد نه گذار کوي لاس کال ورسته دا به خیمونی سے ششته مطابقی که نستلو مشکوکی کوي. مثلا دا باندې باس کېدلو چې عزت خده کنه ده خه سره دینی باس ضرورت ده. دینی باس ویل کیږي یو مسلمان چینل کې دینی باس کیږي. دوی و طرف نه دوی بل طرف نه دو دا ویل چې نه عزت خده، دو ویل چې نه معیشت زورور ده عزت باندې. مکه پاکستان په خېټې موړ وي خیر ده که ذلیلو سپارونو کې قرضې خلو که نه IMF نه اخلو نورو نه اخلو سول زرې به کوو امریکې په مخ کې به ساخته نه یو اسرائیلو ده به ساخته نه یو خیر ده تلکات به اوسه جوړ کو. هغوی ده چې عزت څه مفهوم نه لري. اصل شی معیشت ده، اقتصاد ده، اکانومي ده. د بل طرف نه ورته دوی خو ټیک دی دغه وګټله د کوم چې عزت والا و خو 30% اوټ هغوی ته پرېوتلو. د 30% خو پاکستانی و که نه مسلمان و که نه و ویلی ویل که ووټ دماغو ته وروچول چې عزت نه معیشت خېټه د مړاوي سپارونې دې کې یو وټ کې ورته پاڅېدلو ورته د کو څه که عزت مهم نه وی حسین کربلو ته ویلې تللو. خبره هم سوچ دی پکار د امام حسین څه دی قبول کړي وی ښه زندګي به وه او هوټل به مدینه مکه به امام حسین لوس کې کیدای شي کوفه او بصره یې ورکړي چې ټول فل ګورنر ته یې یزید به ورته ویله څه یې وکړله څه نه سار مو پرېښي خو لاس نه ورکوم. خو پس کسه سوچ کوه دښمن ډایرکټ نه درته رسي چې حسین لاس واخله ډایرکټ هغه ځینه ور کوي چې کله د هغه دمو واخلي سبا به کیدای شي تا بیا کربلا نه اعتراض وکړي چې نه حسین ښه ده نه کوله. خبره مو سوچ دی دا ډیر مهم دی ځکه اهل بیت علیهم السلام دښمن باندې زور ورکوي چې کوم دښمن امیر المؤمنین روایت دی چې هغه دښمن نه وډر شه چې هغه مکر ډیر خفي دی. چې دی اوس یو خو هغه دی چې کلشینکوف سره د اټیک وکړو پاسه ډرون سه یې وشتلي دا نقصان نه لري دې سره انسان کې نوره جذبه راځي سوره شهدا ورکوي. یو هغه دی چې خواږې لهجې سره ارنوسي چې دته ذکر کوي هیومن رائټس ویمن رائټس دا دته ذکر کوي. څه چال دی ښځو حقوق باندې مو راغلیو ظلم دی پښتنو سره چې ظلم دی ښځو سره زیاتی شروع دی. دوه درې داسې کیسونه وشي هغه هایلایټ کي دریم اورې سره څي سوچ کا دریم اورې سره څي مو ته ټول هغه هم دا حجاب نه جوړ دی ټیکري نه جوړ دی مو ملا بل ځای کې اټې کیسي نه وکړو. خبره مو سوچوي ایتوی دغه ملک یو صدر تیر شوی دی چونکه مو د اوس مشکلات دغه دي سهارې پالټۍ والا کسان شته یو بل نه بې زړه بدېږي و ما دغه تاسې کلي کې ویلي دي چې سیاسي پارټیو نثار ما متوی که متوی حسین و رسول الله نثار مات کوی دې نثار ما متوی
یا هغه جمله وه پښتنو ته یې تقریر کولو، صدر ورته کوي پاکستان مسلمان څه ټیکرای بیکورډ دی. بیکورډ یعنی پسمانده. یو نه تر پوسې د سوره نور کې قرآنایي راغلی دی، جلباب ټکی راغلی دی، ټیکرای راغلی دی، چادر راغلی دی. چادر ویلیو دی، اقدار دی. که څه تا ته نه ایسي اسلام پرېږده وه وار داسې جي باندې وکړي څه ورو ورو هغه کلچر خراب کړي. یا هغوی کلچر یمو کلچر کې فرق دا دی، هلته هابس داسې وتی وایي انګریزانو ته څه زړه د څه غواړي مغه کوه. زړه د څه غواړي دالته تو ته توحید دی باور کې. سوچ مې خبره ته مول درته ویلی چې مو کلچر بنیاد وکشوی توحید، نبوت، رسالات، امامات، معاد، قیامات، حرام، حلال دا شته که نشته دي؟ هلته دا نشته څه مثلا تو ته وایي څه د نامحرمې ته د ویلې سترګې وغړولې تو سې خوندي خو ویلې مو غړی څه پروا کوي، ښه کار مو وکړل، ښکلوالي د مو سترګې وغړولې. تو ته یې څه د حرام دی، هغه ته یې څه حرام کومه ځینه راغلی دی. اوس مو تو سې ویلې نه غړو، خبره مو سوچ دی؟ مو سره توحید دی، چې دی؟ نبوات دی، قیامات دی. چې موی چون مرزی مطابق خپله مرضي نشو کوای. خبره مو سوچ وي که نه وي سوچ؟ صلوات واسه محمد و آل محمد باندې. پس زه خبرې راټولوم. کلچر بنیاد باور، کلچر بنیاد اقدار، دا دوه شیونه دي. خو دا دوه به راخلي کوم ځای نه؟ قرآن و سنت نه، اهل بیتو نه، رسول الله نه به راخلي. اوس باور ایمشی باندې دی، توحید باندې دی طرف ته زه نه څوم څه تاسې وکړئ توصیل مسائل لږ وچات کوئ. توصیل مسائل کې اول لکیره دی چې اصول دین کې تقلید چې دی وایو وایو که حرام دی. توحید نبوات قیامات دغو کې به شی کوي اصول دین کې خپل ریسرچ به کوي، دلیل سے بسې بې دلیله به توحید نه مني، بی دلیل به قیامت نه مني، ریسرچ بکای، پختنه بکای. پس لذا داغه اصول څه ته اپنو کوي دلیل سره، ریسرچ سره. سوچ کا څه کله تو دلیل سره وخصل خو سوچ کا ټوله دنیا را جمع شي، که دنیا اعتراضونه وکړي تو باندې اثر نه چوي. تو نه دیخنه یو کوشش دغه دی چې توحید مشکوک کی، نبوات مشکوک کی، قیامات مشکوک کی. تو دسې سټرانګ وي دغو عقایدو کې. سوچ کا دغو عقایدو کې دسې سټرانګ وي چې ټوله دنیا را جمع شي تو نه اثر نه چوي، تو نه اثر. خو یو مشکل موږ ته دی، خفه نه شوئ. تاسې کې به څوک کسان لسوناست کې چې هغه وایي چې زه یو عالم دین سره 2 غنټې مو توحید نه بحث کړی دی، مو ریسرچ سره توحید منلی دی. بیا زه بله خبره بعد ته وکړم. بل ځای څو کسان شته دي مکرمې کې چې هغو 2 جربه ځمکه زوی ته خرڅه کړي وي چې دین زده که. خو 80 کسان شته چې ځمکه یې ورته خرڅه کړه چې اسټرالیا ته لاړ شه. ډالر مهم دی، دین مهم نه دی. دی که نه دی؟ دا ډېر مهم دی. ډېر زواران به دلته ناست وي، تاسې بوس شوئ زیارتونو کې یو زیارت دی شاه عبدالعظیم حسنی، چې ده دی تهران رای کې دی. خبر لسم اولسی ای چوکې دی زیارت وکړو که حسین زیارت یې کړی وي. دا ویلي دور عظمت لري. دا لسم مولا ته راغللو ته د کوم مولا دی موی توحید عقیده لږ ته چک که. زه درته وایم تېره ته وایي چې صحیح دی که نه دی صحیح. نبوات عقیده، قیامات په باره کې، امامات په باره کې، قضا و قدر په باره کې مختلف شیونه و. مولا امام هدی دی بیان که سوچ میمو خبرو ته امام هدی علیه السلام دو تکو چې عقیده د درسته دی ان دین قایم و دایم اوسه. رښتا وایي چې ته مو تاسې کې یو کس راغلی دی چې یو مجتهد یا یو عالم یا قرآن و سنت خپله نوسم چې د کومه عقیده مو جوړه کړې ده قرآن سره فټ دی که نه دی فټ. حتی امام یایی چې حدیث سوره ما منه اول حدیث قرآن سره بیلنس برقرار شو وی منه کنی مای منه. ډېر جلی حدیثونه دي، ډېر حدیثونه داسې جلی راغلی دي. امام شي تړلی شي. امام یایي چې دا جملې تاسو چوکو امام یایي چې مو حدیث عقل سره او قرآن سره کسو که عقل خلاف دی مو نه دی ویلی، که قرآن خلاف دی مو نه دی ویلی. چې زه هغه خبره نه کوم چې هغه قرآن خلاف وي، هغه عقل خلاف وي. نو کله حدیث دپاره معیار قرآن دی، دی مو تاسې عقیدو دپاره به معیار قرآن نشي کېدی.
کور دی ویل شو چې د کوم کور د څه کوم دی قرآن اهل بیتو مطابق دی که نه دی ویلی مو کنفیوز یو ویلی مو مشکوک یو ویلی وړې خبرې واجې نه مو لړزیږو لړزور نه رسي چې دغې به څه جواب وي ځنه وخت کې ځنه کسان یو 3 منټ کلیپ واوري ټوله شپه تېروي څه اوس یې به دي څه جواب دی ایدي واجه شپږم مولا خیلی دی ایدي واجه اووم امام خیلی دی من دخل فی هذا الدین بالرجال شپږم امام یایي چوک که دین تار نوتل خبر ده خصوص شوکوی چوک که دین تار نوتل مسلمان شو شیعه شولو چی واجینا بیر رجال ایچو واجینا سڑے واجینا ایچو خلی واجینا ایو تقریر واجینا مسلمان شو اخرجه من دا دین کمزور ده دا دین چه ده خبر مسوشوی دا دیر سترونگ حدیث ده کسی مو والا خبری پویر کوئی خیمام خبری ما پویر ہوئی اخرجه من الرجال دا بیواوریزی بل سڑی خلی واجینا بیدینا کی چوت دین ایچو خلی واجینا منالی ده بل خلی بیو سخر پاوی چوت دین دا فیسبوک ایو کلیپ نا جوڑ کرده ده بل کلیپ سب ختم کی خو بیا چه وکو اس امام نپختا نکو کما ادخلوه فی چیوی خلی سر دین تر نو وتلی په بلی خلی وتلی ایوی خبره وک او د منله بل ورزی بل غ خلافک عادت سیای نه نه داد سیای دیدلی شي کنفیوز باور د کمزور ده اقدار د کمزوری دی ومن دخل فیه سوچ کوي ځوانان ته خصوصا ومن دخل فیه چوک اسلام تر نو وتل خلو واچینه نه ما یو خبره وکړه چونکه اخلاق هغه کړی دي ویلې زه چه نه موسی لکه پښتنه وکړه د خبره جذباتو کې خو منوي کړي ځونه خو منوي کړي ریفرنس وغواړه مونه پښتنه مونه وکړه خبره د کومه ځینه وکړه یاره څه ما ورته ورکې که اوس بیا خفه کېږي د خبرې مو ډېرې کوو خو ما پسې که ورسه خو پښتنه وکړه ډېرې خو ما منه په پټو سترګو ویلې وه خبره باندې ویلې ناراوته لګوي ومن دخل فیه امام یایی که چوک اسلام تا دین تر نوتل خلو واجه نه تقریرونو واجه نه فیسبوک واجه نه بل کتاب و سنت ډایرکټ قرآن سټډي وکړله خبره مو سوچ دی ډایرکټ سنت ته لاړلو ډایرکټ سیرت آل محمد ته لاړلو زالت الجبال قبل ان تزول غار به وخوروي خو دا مؤمن به ځینه ونه خوروي صلوات و محمد آل بیت محمد صلوات غار به ځینه وخوروي خو دا مؤمن به ځینه ویلې چې دې سټډي کړي دی دې ریسرچ کړی دی نن یوه وعده وکړو اندالته دې خمسې اخري مجلس دی سارسوی یو وعده کوو کول کې څو ورځې دي 305 څه ورځې کې یوه یا به ترجمې څلوېښت کول کې څو آیې شوې حالون کې دا مو درته کام کو امام یایي چې شیعه هغه دی څه 50 آیې لویلي وشه 50 سخت دي ایوی آیین عهد وکوی زیشان حیدر جوادی کی قرآن شتا شیخ محسن نجفی لیکل ده دنیا مفرمان لیشتا لک ترجمه پڑھو سوال ده تکاو لک قرآن تا ٹیم ویر کوی یو شاید تا خیم مو چه کل دا متام کو چه حسین بونده شمر خنجار الوار کو پکار ده چه گریوانوش لو پکار ده چه اوشاری کو ویلی چه حسین بدان خنجار والا کی داری زن کسون زن ٹکی برداشتا نشی کوئی خو یاد وساتوی د اهل بیتو درد توره نه ده چه ده؟ توره نه ده زه دلیل در کوم مصر څه کله یوسف باندې د مصر ښځو اعتراض وکړو چې ته زلیخا د بادشاه کوله و یو غلام نه تا عشیقه شوي مینه شوي ورته د کوڅه ما نه اعتراض مه کوئ ما خبره مو شوي ما نه اعتراض مه کوئ زه تاسې نه اوس یوسف راولم خو په یوه شرط لاس کې لیمبو واخلوئ چکو سره چې زه درته وایم چې بس لیمبو کاټ کوئ ایمو خبرې سره کټ کوئ هلته څنګه چې یوسف یې پارنا بسلو دوی ته د کوڅه لیمو کاټ کوئ نه دوی خو ټوله نظیر په یوسف باندې و هغه ښکلوال یې دومره زیات و چې دوی په ځان پوه نه شوي لیمو په ځای خپلې ګوتې یې کاټ کړي اوس
ګوته څه ګټه یې درد کوي که نه کوي د دوی ته یې درد احساس ولې نه کېدلو څه چون یې نظیر و چون یې درد دی خو احساس یې نشته ټوله معشوق باندې نظیر دی یوسف چهره یوه وړه چهره وه د حسن اخري درجه وه کربلا کې حسین جمال مطلق لیدلی و حسن مطلق لیدلی و معشوق مکمل لیدلی و هغه نه د هغه شو بیا اثار څنګه کول سوچوي خبرې ته یغه درد بل شی دی دا واورئ ځوانانو ته سوال کوم ځان ته ای حسین درد دا دی څه شیاو او مسلمانو د دین ویلې نه زده کوئ د حل من ناس منصوري څه مطلب دی حسین ته یې تورو څه ضرورت و حسین ته جینیان کربلا کې راغلي دي څه موږ شته یو نه ویله اوس نه منه دي ویلي ته وویله که څه حل من ناس منصوري ما ورسته نسلونو ته ویلي دي څه دار دی ما دغه نه دی چې د کوم تاسې محسوسوئ ما دار دین دی دین ویلي دین نه زده کوئ زه به بل مثال یاد درکوم کیدای شي تاسې دا موسه نه ومنئ شپږم مولوي چې ما یې زړه ارمان دی خبره ښه سوچ وکړئ ما یې زړه ارمان دی څه کوړه واخلم متروکه واخلم یو شیاد ځوان د 20 کالو هغې متروکې سې په دغې خبرې ویم څه کښېنه سبق زده کړه د شو کیایي عمومي امامان څنګه پیش کړي دي څه بس جانا ټکټ دی مولا داسې نه دی خواري به کوې مولا خوری غوړي خوری ویلې مو کې ساینسدان نه پیدا کېږي ویلې مو کې سکالر نه پیدا کېږي دغه متمخانو کې خفه نه شي مو ته یې افیون راکړی دی مو ته یې د بخشش ټکټ یې راکړي دي مو ته یې نه دي ویلي چې خواري کوئ مو ته قرآن دا آیه نه دی ښیلي چې لیس للانسان الا ما سعی که کامیابي خلي هغه خورۍ سره دی تلاش سره دی هغه سټډي سره دی نن څه یهودیان مونې قبضه یې لګولې دی چینلو باندې دوی قبضه معیشت دی دوی ځکه چې یو یهودي ډبل پی ایچ ډي کوي ډبل ایم ای کوي امریکي نه هغوی قبضه عربو نه هغوی مسلمانو نه هغوی مسلمان ویلې مسلمان عیاشۍ ته پرېږدوه دسترخوانو ته یې پرېږدوه ما بار بار دغه منبر نه ویلي دي مو دوره حسین نه منو لکه سور اشور خنک منو دی که نه دی داسې مو عاشقان دسترخوان یو نه عاشقان حسین عاشقان درد حسین څه درد چې دی افسوس خبره دی هغه شی دغې خبرې څه جواب دی زه خو کنفیوز یم ته ویلې سټډي نه کوي ته ویلې مطالعه نه کوي ته ویلې کتاب نه پړوي ته ویلې قرآن طرف ته نه سي ته ویلې 24 غنټې فیسبوک نه د دین جوړ کړی دی ویلې قرآن سره مینه نه کوي سبیل ارپوسي کې اول موبایل دی قرآن دویم نمبر کې دی زه به څه حسین ته ځان وښیم که په دغو متمخانو وي سوال درته کوم دغه نه کېږي دا یو فارمیلیټي اوس به په راشي سټډي مطالعه پلارانو ته سوال کوم ځوانانو ته سبق مه پرېږدو وایي سټډي وکوئ ما یوه ورځ یو کس نه پوښتنه کوله چې هغه اوس اهل سنت والا و ملګری مې دی جماعت اسلامي کې و چې ما ټوله ځمکه بچیو سبق دپاره خرڅه کړي دي کامیاب مې کړل نانې وکسې لسم نوزه دولسمو نوزه ټوله ډالرو سې پیسو سې لګیا د سبق به بې چوکیایي امام نه روایت دی چې علم افضل دی که مال امام دوته کو چې علم مال دویم نمبر کې دی مو د علي خبره منو نه دی منو خبا نشوی اندغ اسټیله کې یو کورمیوال دی کورمیوال و مړ شولو عیسیانو دین کې وده ګټل ډالر دا پیسې دا وګټلې نون یا عیسیان زمان یا عیسیان خپل عیسی دنیا نه لوړو په دې دین د څه په دې اسټیله د څه په دې ډالرو د څه بچای خو د واستولو انمیچور 18 19 20 سال والا څه شال دی مجھے معیشت ضرورت ہے تو تے دین ضرورت ہے یہ دی بوریزی کے متونا بے پختانہ کی گریوان کی دنسی بچای اځکه اورې ویو تو کیشه دوا ورمونه اځکه چې بچای دنیا ته روشي څو کارونه مستحب دي یو دا چې غوړې نه کربلا خوره ته وکړه چې ورکولې نه حسین مینې پیدا وشي خیغوی کې چې وایو چې پیغوی کې نو ستې هلته دښنو ته وروستی دین دا نه دی ونه زده کړی که دا بېدینه شي څه پروا کوي تو ته یې ډالرو ضرورت تو ته یې پیسو ضرورت دی دغه ورځې قیامت پوښتنه کېږي
قرآن آیت زون نه قو انفسکم و اهلیکم نارا ځان وساتئ جهنم نه بچی وساتئ څنګه به ساتئ امر بالمعروف څنګه به ساتئ نهی از منکر دا مهم ده اهل بیت علیهم السلام انبیاء روتین داده چې 24 غنټه خپل خونه کې امر بالمعروف نهی از منکر رښتا وایم خونو کې شته خپه نشي خبرې باندې درنده بدنو شي خویندو میاندو تاسو ولکم اته څه بجو نه وي شوي مور پلار اردوا بچی ته پوهچېږه زوی سبق نه وختي کی کلاس دی بیا فیس د خالي جرمانه د پلانکا دی بیا بل به فسټ راشي رښتا وایه کندغ بچی ته کینې خواږې سوتی څه سویل لمونځ چې تا دا مو کړی دی نه هغه شیرازي دی ما یې پڅاوه اما څه کله دنیا خبره راشي ټیک دی پی ایچ ډي وکړه سبق ونیویه دا ډېره ښه خبره دی خو دین خو مهم دی که دین ته خو اهمیت ورکو که نه سویل المنځ ته خو اهمیت ورکو خپه نه شوئ ایمو خبرو باندې سینې زنیا وکوئ خایا وکوئ خو څه سویل المنځ نشته دی والله حسین سات نیمه قسم دی څه نه د قبلوي نه د قبلوي که ما نه خپه کېږو خپه شه نه د قبلوي دا کومه سینې زني شوله څه سویل المنځو کې نشته دی ویلې حسین نزد کوو څه خیالمنه زویه لسم سبع ځان ته وکړه دغې خبرې ته به کور ته مو وشوړي ګوټای ورته وکړو ما خیالمنه زویه نن ته اذان وکړه چې ته اذان نه زه خوند واخلم ویلې دغې جملې ته سوچ نه کوو څه خورې تهجد المسکې مو په ویر نه کې دغې جملې لږ تاسې خپله سوچ کوئ ما دغې تاسې کلي کې یو بل کلي کې دي باندې لږ ونته خپله غور کړی دی ما خپله ونې سوچ کړی دی رښتا وایه چې یوې خور ته د ورور چې نظر نه وځي دا به په لمانځه پوه شي نه پوهېږي یوې مور ته د ژړې زوی چې نظر نه وځي دا به په لمانځه پوه شي یوه بله پوښتنه درنه کوم ښځو شته وکوئ موږ کومې خلخانې سره تعلق لرو موږ کوم کلچر سره تعلق لرو موږ کوم باور سره موږ کوم اقدارو سره تعلق لرو یوې خونې ته چې ژړې زوی چې نظر راشي ته به مور ته دا خبر وکړې چې مور یې ټیکری د سر نه غورځېدلی دی ورته ویلی شي څه به درته یی چې زوی دغه وخت کې ته ما ته دا خبرې کوي سلام نه کوي علي لور زینب ته اکبر چې نزی ته څه کله حسین نه مخکې لاړله خو سوچونه وکړو که ژاړئ ورته وژاړئ ګوئ بیله ورته سینه ودوئ دغې جملې ته روي دی یایي څه سترګې مې غړولې حسین نه مخکې اکبر چې نزی ته علي لور زینب راغه خو بکرو کې پټه وه شه دغې جملې ته سوچ وکړئ اکبر غاک کړی دی بابا وش ما آخری سلام واخله ما آخری سلام واخله خو ورمنې چادر سره څوره مینه ده ټیکري سره یې څوره مینه ده چې اکبر غاک درون غاک دی خو ټیکری سر نه دی غورځېدلی بکری سر نه دی غورځېدلی اول ټیکری بیا اکبر چې نڅه دغې خلخاني مو نیسته کړله دغی خلخانی منی سکڑل پردہ دنیا کو سکانے والی آئی بازاروں میں زینب چادر سره دغی خلخانی مینه ده سوال ده تکوم کله بچه انکولا پراش و لسم کول تا دخل شه آر وقت خواگی که ده غساماونی که وایای ما زوای انکولا ده پرادی و شویختو غام ده کوا لوری ده رسونی ده پټ کا کناسی دیار لسکولو بشیوی کلی کی ساروی جول والا رستونیوی و نیست زی ورمن زینب پیروکار و نیست زی ورمن سکینه پیروکار دا آغا خلخانه ده بار بار دا متام زدیر کوم کلا آغا دا وردی بی بی گشواری آغا نیزی زخم خو آغا زخم با وجود یا یو تک استعمال کو تروری دا ما وردو که چادر تروری دا ما وردو که چادر زخم پا جای چادر 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 تکرای 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 دای مو کلچر ده دا ضروری ده دا مهم ده آخوری تبا آل ورمن زینب پیروکار وی چه بازار نزیاد تو نخبال خونه گرانه وی تو نخبال خونه گرانه وی چه مرخصتی دی نما حرامو سر گوپونه دی لاس شول دی دا کم دین ده دا کم در حبتا مراغان شولو نن لباس تاسی وکسوی ایمو خویان دولار لباس سخیل تا لباس ده تانگ لباس جال ولا دستونی روت الله ما ده تو ویل کلچر انگریزانو ولا اقدار یاغوی ولا نمای حسین مای خلو مباهل حسینی شو چه هر شای مغوی خونی نوی یو بله جمله تا کوم بسته ختم کومی
ورمنه زهرا سلام الله علیها جمله د خصو شو کوي چې کله باغ فدک پسې خونی نه وتله خودی چې کومه فدک ولا خطبه ده یا سار کې دا جمله ده کستر کې متعلم دیش والے پوښه چې معرفت ولا متام د ووریدلو آثار د نیوکو یی چې کله ورمنه روته دربار ته روانه ده باغ فدک سي ایوای مکنا شولی وا او د سونو مکنا اخته ویل شي څنګه کې سینایا پټوي ویختار څه پټوي خو بیبي دیني بسواله نه کولو څه وکړل یو وخت چادر را واخستلو چې د وی دی چې سترګې مړو چې چادر د بیبي خپو کې خخیدلو د سې چادر سیدغه خلخانی مینوا محبت وو دا ضروری ده دا مهم ده دشمن شناسی اقدار شناسی دغه پیشنگولی و دوی دفاع کوله بس ورمن زهرا ذکر شولو نن د خمسه اخیری مجلس ده یو ذکر به د ورمن زهرا وشي چې ما کتابو کې پړو کړی دي تاسو منبرو نه اوریدلی دي چې کله امامانو نه تکلیف راغله ده مونږ چې کله تکلیف راشي شو کو سلا کو حسین وسلا کو کنه په حق د حسین اند سیایو په حق د امام سجاد علیه السلام چې امامانو نه تکلیف غره د غاګه کړه د ورمان زهرا نامه خسته ده کتابو کې راغلي ده صحات او سقم حواله سره نشو میله یی چې امام جواد علیه السلام انام امام تقی علیه السلام چې 50 شکولو کې شهید شوی ده ایسه دا وړو کې وو ایسه وړکولی کې ایدی مخ ورېسونه باورس تک سور شولو اصلي انسان ګلامان غوندشي ګلامان غوندشولو کې د شسترګو کې وټه وټه وخیا رغلی وی جمله ضایع نه کوي مولا رضا دو تک جواد سویا څنګه د ګلامان غوندشولې څنګه د سترګو کې وټه وټه وخیا راغی ویلا مور زهرا مې یاد شوله بیبي مې یاد شوله حسنین و مور مې یاد شوله یو بل جمله واتو کې مولا امام بکیر علیه السلام ورېزونه ورسته باوا تو سپا د زتبې کې ځنه وخت کې یو ټوکړه یو کپڑا وی او بو کې لمدا کې ټنډي باندې کې غدي سمکه سره تب کټیږي ایس امام بکیر علیه السلام بل تعالی لمدا کا ټنډي نه به کې خلا خو یو زهرا نما بیا خستله مور زهرا تعالی خطره خدایا ایدخ کام ایزواران و مشکلات بیبی لخطر آسان و کرسواله کې ایوا جمله خو بداده تو کوم علی لور زینب ته ډیر ورجوړدلې خو ورمنې زینب ورمنې زهرا دغه جملې ته خوای و شاړو په کور ده او دوستانو جملې د خصو شو کوي بیبي زهرا به ویل شپاوري سي نه جوړي ویل به ګيلي نه کوي ورمنې زینب خیمو ته ظالمون کله راغله کله خیمو کې حسین نو شمر کله راغللو چې خیمو کې عباس نو اکبر نو حبیب شهید شولو وشه د ورمنې زینب ګیلې ځایونه نشته دي خو خبره دوستانو بیبي زهرا باندې خالق کله راغللو د بیبي دروازې ته کله راغو چې علي کور کې موجود ده وشه اوس به ګیلې ځایشته که نشته دی غږ به چاته کوي ځنه کتابو کې شته چې بیبي کله در و دیوار کې راغه غږ یې وکړو یا مهدي ادرکني ما دولسمه زویه زه علي ته غږونه نه کوم هغه لاسونه رسول الله صبر سره تړلي دي زه هغه ته سوال نه کوم خو مهدي زویه کله چې راشي مور زهرا بدله واخله خو څه زه به جمله بلا وکړو ورمنې زهرا بېدبي معافي څه تا څه مدینې کې مهدي ته غږ کړی د ورمنې سکینه به غږونه نه وي کړي کربلا کې غږ به نه وي کړي ان یا زهرا آیا ورمنې زینب غږونه نه وي کړي د سونو بسې کې وا جمله کو نور ذکر د پاره پرېږدم وسیلای وګرځوي ورمنه زهرا علي علیه السلام دوره شجاع دوره میړنی دوره دلاور څه هغه یو جنګ کې هار نه دی منلی یو جنګ کې د علي خپې نه دي شالي شوي خو یو ځای شته چې بیبي واجنه د علي خپې شالیږي کله چې ورمنې زهرا سترګو کې علي اوښکې وکسي وش علی هر شی برداشت کوي شي خو د ورمنې زهرا ژړا برداشت نشي کوي یی چې علي کله کور ته راغللو ورمنه زهرا د کسي څه ژاړي ده وش دغه وخت کې علي زړه نه یو خدای خبر دی ما تر لورې زهرا ما د حسین مور زهرا ژاړې ویلې زه خو تا ژړا برداشت نشم کوي ویله اوس خوب نه بیداره شولم ویله درته وایي خوب کې د چی ولیدله ویله خبرې خوب کې مو بابا رسول الله ولیدلو
خوب کې مو بابا رسول الله ولیدلو ویله خور ته وایي څه درته ویله ما ته د کوڅ لورې زهرا خلکو خو ډېره په زړه وسولې ډېره یې ازار کړلې او مسلمانو یې رسول الله یوه لور وه تاسې به ورغوي نیولې وه دا به مو ویلې وه چې ورمنې زهرا ما ورغوي باندې لاس کېږده وه ورغوي ما وې ورته ایښي مخونه مو لارې کې ما وې ایښي ورمنه زهرا ما ازار ما وې کړې دوستانو خبرې مولا امیر المؤمنین دوته کو خو څه درته ویله چې لورې زهرا ډېرې په زړه وسولې ما خفه کېږه نن شپې ته یې مو ویل منایې نن مور خدیجه کبرا د انتظار کې دی حوا بیبي اسیا بیبي مریم بیبي انبیا مرسلین ټوله تا ته انتظار کې دي خبرې دوستانو علي د څه ورته یایي د موتره لورې زهرا بیا ژاړې ویلې دا خو تا ډېره خام برخه ده تو تا بابا انتظار ده تو تا مور انتظار ده انبیا مرسلین انتظار دی وشه ته به په قرار شي ویله علی جان وشه جمله ضایع نکوئ وشه رای وګرځوئ علی جان زه د ځان ته نه ژاړم زه د ځان نه وروسته تا ته ژاړم زه د ځان نه وروسته تا ته ژاړم څه ما نه بغیر به ته څنګه ګذاره کوې چې کله خونې ته ارنوځې بهر د دښنه ازار کی چې کله خونې ته ارنوځې یوه دیوال ته یتیم حسین تکیه والی وي بل دیوال ته یتیم زینب تکیه والی وي او دوستانو دا د مدینې خوب دی دا سوچ کوئ دا د مدینې خوب دی چې ورمنې زهرا خپل بابا رسول الله ولیدلو هر څو یو بل خوب درته بیان کوم هغه د یولسم مازدیګر د یولسم ورځې والا دی چې کله ورمنه سکینه بابا جنازې ته راغلله وشه مونې مایایو چې شمر څنګه بېله کړله شمر څنګه ظلم ورسره وکړلو خو بیبي صاحب داسې ظلم وکړو داسې بابا نه بېله کړله چې بابا جنازې نه ورمنه سکینه بېهوشه شوله او ورمنې زهرا تو ډېره خواب راښه دی تو مدینې کې خوب ولیدلو علي درته راغللو خو ورمنې سکینه کله خوب ولیدلو چې یوه طرف ته خولي ولاړ دی بل طرف ته شمر ولاړ دی ورمنه سکینه د خوب کې څه کشي بس اخري جمله حسین خوب کې ولیدلو لورې سکینه شیاو ته یې ما څو متمونه ورسوه شیاو ته یې ما څو مرسۍ ورسوه ان شربتم ماء عسب او شیاو کله سړې اوبه شیکوئ بیا د سکینه پلار حسین یاد کوئ او شیاو کله د یوه مسافر متام واوروئ وشه یورې بیا حسین یاد کوئ خبرې دوستانو که یو مسافر یې مو تاسې وطن کې مړ شي جنازه یې چېرته وړو یو یې متمخانې کې کېږدو یو یې جومات کې زموږ خلکو ته راټول شي د حسین عجیبه برخه دی درې ورځې آیا داسې جنازه مو لیدلې دی چې خور یې ونه پڅولې وي لور یې ونه پڅولې وي دوستانو دویمه مرشایه څه دی لورې سکینه شیاو ته داسې وایه چې صرف ایمو شهادت نه بسولې نه وکړو وسان یې تیار کړله وشه وسانو مو سره څه وکړله دوی بیا مو خور زینب نه پوښتنه وکړئ دریمه د قیامت جمله څه دی او دوستانو شیعه حسین یې څومره ګران دي دریمه جمله یې دا ورته وکړه لیتکم فی العاشرا شیعو ته داسې وایه کاش که تاسې ما سره لسم ورځې وې هرمله بیا غشي کې هرمله بیا غشه لندې کې نشو کېخلی بیا ما زغر ته څنګه اوبه غوښتلې فریاد یا حسین
نو ظالم روغلو ستون شي ته نظره نشي ټینګوای څه پوڅوي بل ظالم ورته روغو نشي ټینګوای څه ته نه وړه به بله پوڅوي و اخیر چوک ورته رسي سکینه ته زړه چو نشو ټینګولی کوم ظالم څه پلور ته نه پڅولی یو ظالم سستون شو بل ظالم براغلو بیا بلاړو څه موی نشو بیلولی یا آخر شمر وویل زیر پڅوای شو دا قسم دی ما ډېر وخته نه خوړلی متامیانو شمر وړې ورمنې طرف روان دی څه کوي وړه بلبله یا کله راغلو سکینه ورباندې بام شو د ظالم لاس کې خنجر وټینګ نیولی ورنږدې شوله په باسې باره خدایه بابا زه د سترګې نشم غړولی یا یو وړوکی لاس یې ونیوللو مخته بل یو لاس رایې بابا دی ټینګ نیولی مولا حسین وړي لور ته یایي زه لورې وریا شم او ته نینا سکینه لورې وریا شم او ته نینا دا ظالم دی ډېر په کاغر کې راغلی یا بابا نه پڅېږم تو نه هېڅ کاله ما وړوکی زړه دی هسې ډېر پرژلی کوم شون کې وړه ورمنه بابا نه بېله کړه متهمیانو وړه وړه لسونه یې مخ ته ونیولل ظالم ته دی ظالمه چېرته وړه لور لرې که نه لرې سکینه یې داسې جدا کړه شیرین پلار نه وړو سورو یې وطن دی لړزولی یا و ظالمه تو وړه لور شتو که نیشتو چوک وړې جلکې دې شو نشي ویلی رحم وکړه بابا ته یې ورپرېږده ولې لورې شیرین پلور نه دی ژړلی یا تجیرت یزید و یزید ناس دوی په براخې د جهنم ورسېدلی یا حسین 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 Ya Hussein, Ya Hussein.
طلب مزړو کې وی مینا د حسین 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 طلب مزړو بسم الله وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین چوک ما وای نشي زړونه وتای نشي چوک ما وای نشي زړونه وتای نشي دا پاک مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې مینا د حسین طلب مزړو کې مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین چوک ما وای نشي زړونه وتای نشي چوک ما وای نشي زړونه وتای علي دا پاک مینا د حسین مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین شاه حسین مینا د زړونو تسکین ده شاه حسین مینا د زړونو تسکین ده خدای ناز بردار ده رسول نه شیرین ده خدای ناز بردار ده رسول نه شیرین ده خدشم دون پورا د زړه سکون پورا مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین شاه حسین مینا تیارو کې مشال ده شاه حسین مینا تیارو کې مشال ده داد حسین پاکی وینه کمال ده داد حسین پاکی وینه کمال ده گلو خوشبو کی ده دمو ارزو کی ده گلو خوشبو کی ده علی دا پاکا مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین شاه حسین مینا ظالم سره نفرات شاه حسین مینا ظالم سره نفرات دا د اسلام یو عظیم امانت ده دا د اسلام یو عظیم امانت ده د بیداری نارا د آزادی نارا د بیداری نارا د آزادی نارا دا پاک مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین شاه حسین مینا څوي د چازړو کې شاه حسین مینا څوي د چازړو کې وی په محشر کې حسین قدمو کې وی په محشر کې حسین قدمو کې حد قیامت پورا د شفاعت پورا حد قیامت پورا د شفاعت پورا د پاک مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین مزړو کې وی مینا د حسین
شاه حسین مینا څنا لاري زړو کې شاه حسین مینا څنا لاري زړو کې خدای کو همیش بوي تورو تیارو کې خدای کو همیش بوي تورو تیارو علي له اغیارنا لا ستمګارنا مینا د حسین طلب مزړو کې وی ماشاءالله حسین طلب مزړو کې وی مینا د 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 حسین حسین په مینه مجار دي سرونا حسین په مینه مجار دي سرونا پدی گواه دی دنیا تاریخونا پدی گواه دی دنیا تاریخونا علی سر پرې کول شو زړه کې ساتل شو سر پرې کول شو زړه کې ساتل شو علی دا پاکه مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین ماشاءالله ماشاءالله طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین شاه حسین مینا ظالم سران افراد شاه حسین مینا ظالم سران افراد داد اسلام یو عظیم امانت داد اسلام یو عظیم امانت علی د بیداری نارا د آزادی نارا د بیداری نارا د آزادی نارا علی دا پاکه مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین مرحبا شاه حسین مینا سوي د چازړو کې شاه حسین مینا سوي د چازړو کې وی با محشر کې حسین قدمو کې وی با محشر کې حسین قدمو کې علی خاده قیامت پرا د شفاعت پرا خاده قیامت پرا د شفاعت پرا پاکه مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب جی وزدارو ماشاءالله حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین شاه حسین مینا څنا لاري زړو کې شاه حسین مینا څنا لاري زړو کې خدای کو همیش بوي تورو تیارو کې خدای کو همیش بوي تورو تیارو گلی لره اغیارنا لا ستمګارنا لره اغیارنا لا ستمګارنا علی دا پاکه مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین مرحبا مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین حسین په مینه مجار دي سرونا حسین په مینه مجر دي سرونا پدی گواه دی دنیا تاریخونا پدی گواه دی دنیا تاریخ ماشاءالله علی پدی گوال شو زړه کې ساتل شو صدر کول شو زړه کې ساتل دا پاکه مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین طلب مزړو کې وی مینا د حسین
سیکلی کا حسین پامینه خپل زړه سیکلی کابل نوشایو سا زنسارو لایو سا کابل نوشایو سا زنسارو لایو سا پاکا مینا د حسین طلب مزدور کې وی 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 مینا د حسین موروان یو کربلا تکات سے ساکنا 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 واوڑے 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 ساکنا موروان یو کربلا تکات سے ساکنا موروان یو کربلا تکات سے ساکنا واوڑے 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 ساکنا موروان یو کربلا تکات سے ساکنا موروان یو کربلا تکات سے ساکنا تا غم جنا کا بلاد چھوڑاوے ساکنا تا غم جنا کا بلاد چھوڑاوے ساکنا واوڑے 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 ساکنا موروان یو کربلا تکات سے موروان یو کربلا تکات سے ساکنا موروان یو کربلا تکات سے ساکنا فاصلوری موروان یو کربلا راسو فاصلوری موروان یو کربلا راسو فادلو رو رسر وڑللا تاسو فادلو رو رسر وڑللا تاسو وارد کا کسی وسا کوے ساکنا وارد کا کسی وسا کوے ساکنا واوڑے 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 ساکنا موروان یو کربلا تکات سے ساکنا موروان یو کربلا تکات سے ساکنا واوڑے مگرانی لوی موروان تکات سے ساکنا موروان یو کربلا کی پتکی کھیلوی تکات سے ساکنا موروان یو کربلا تکات سے ساکنا مورو بابد تاب کابر ودری دلی دے مورو بابد تاب کابر ودری دلی دے کربلا نظمی اصغر سی چھوڑی دلی دے کربلا نظمی اصغر سی چھوڑی دلی دے وزدتنا سے خالد استنوے ساکنا وزدتنا سے خالد استنوے ساکنا واوڑے 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 ساکنا موروان یو کربلا تکات موروان یو کربلا تکات مستانی لوری موروان یو کربلا یو کربلا ساکنا موروان یو کربلا جول کروان ملایو موروان یو کربلا تکات سے ساکنا موروان رسول کی دا پانچویں ساکنا موروان یو کربلا تکات سے ساکنا فاصلوری گشواری سالم رکھڑی دے فاصلوری گشواری سالم رکھڑی دے تا د ساروارے بکرے سالم رکھڑی دے تا د ساروارے بکرے سالم رکھڑی
سر باندې چاوي ساکن واوړې 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 ساکنا موروان یا کربلا تکا مثلا موروان یا کربلا تکا ودما ګرانې لورې مکله مدینې ته لوټ شو تو وړو همزولو ته بیا څه ځواب وکړو مثلا دوره به ورته وایو څه ساکنه تاسو ته سلام رسولی دی ظالمانو د اصغر خو ګوهره راکړه ظالمانو د اصغر خو ګوهره راکړه په سرو وینو یې اصغر وړه هلکه راکړه په سرو وینو یې اصغر وړه هلکه راکړه ګوهرې کې که اصغر ورو زنګوې ساکنه ګوهرې کې که اصغر ورو زنګوې ساکنه واوړې 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 ساکنه موروان یو کربلا تکا ته ساکنه موروان یو کربلا تکا ته ساکنه لورې که مازدیګر شوی تو په هوا مرغان ولیدی بیا به جیل ورکې جوړېدلې خپل کور به درته یاد و وړې ساکینه تا خو ویله ما د ترورې زه به باته ځم تا خو ویله ما د ترورې زه به باته ځم بیا د ویله ترورې زه شیرین به باته ځم بیا د ویله ترورې زه شیرین به باته ځم اوس روان یو کا ګیلې ورته کوې ساکنه اوس روان یو کا ګیلې ورته کوې ساکنه واوړې 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 ساکنه موروان یو کربلا تکا ته ساکنه موروان یو کربلا تکا ته وړ کابر نه ګرانې ترور ته غاکېږي ساکنه ترورې تاسو به لوټ شوئ نوي جامې به واغسته وئ موروان یو کربلا زه خپلو زړو جامو کې دفن یم څه مرغان د والدلې شوړېدلې ته څه مرغان د والدلې شوړېدلې ته د جیل ورکې مازدیګر به کېناستلې ته د جیل ورکې مازدیګر به کېناستلې ته روان شو د شپې پاتې بې اسرې ساکنه روان شو د شپې پاتې بې اسرې ساکنه واوړې 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 ساکنه روان یو کربلا شاهد ز شاهد وړې بیبي تو تسولونه کوم ز شاهد وړې بیبي تا تسولونه کوم د دعا پر او چات بدواله سونه کوم د دعا پر او چات بدواله سونه کوم حاجتونه په متبورا کوي ساکنه حاجتونه په متبورا کوي ساکنه واوړې 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 ساکنه موروان یو کربلا تکا ته ساکنه موروان یو کربلا تکا ته ساکنه Sakina,
हुसैन का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे जज़ाकल्लाह। बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।